قرآن عجائبات او نعمتنا نه ختمیدونکي دي. د قرآن شریف کې د ډیرو پیغمبرانو حالات الله پاک ذکر کړي دي. یو پکې سلیمان علیه السلام دی. هغه پیغمبر هم دی او د دنیا یو عظیم بادشاہ هم دی. حکومت او اقتدار الله داسې ورکړی دی چې د سلیمان علیه السلام نه مخکې داسې حکومت بل چاته نه دی میلاو شوی او د سلیمان علیه السلام نه وروسته بل چاته به داسې حکومت نه میلاویږي. په انسانانو حکومت، په پیریانو حکومت، په حیواناتو حکومت، په اوبو، په هوا، په اوریځ، په هر شي باندې حکومت. یو تخت ورله الله پاک ورکړی و، په هغې تخت به کېناست او بیا به تخت په هوا روانو. د 2 میاشتو مزل به په یوه ورځ کې کېده او دا تخت سورکوټ تخت نو. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې په دې به 6 لکه کورسۍ پرتې وې، په هغې به عالمان ناست وو. سلیمان علیه السلام به منځ کې ناست و او بیا به هم د ډېرې عاجزۍ نه سر ښکته کړی. یو ورځ په دې خپل تخت باندې ناست و، په هوا باندې روان دی. ښکته په ځمکه باندې یو سړي چې دا ښکلی تخت ولیده نو د ډېر تعجب نه وویل سبحان الله. هوا د دې سړي د خولې د الفاظ واغشتل او سلیمان علیه السلام ته ورسول. سلیمان علیه السلام حکم وکوي زما تخت د دې سړي خوا کې کېږده. لږ ساعت پس تخت سلیمانی د دغه سړي خوا کې په ځمکه کېښودی شو. حکم وشو سړی حاضر کې. فوراً سړی حاضر کړی شو. سلیمان علیه السلام تپوس وکړه وی تا څه وی؟ هغه ویرېدی ما خو څه نه وی. وی یریږه ما، خطرناکه خبره دې نه ده کړې، ډېره ښکلې خبره دې کړې ده، خو ستا د خولې نه په خپله اورېدل غواړم. نو ته ووایه تا څه وی؟ هغه ورته وایي ستا د ښکلې لوی تخت ډېر عجیبه مې ولیده نو ما د ډېر تعجب نه ویلې چې سبحان الله. سلیمان علیه السلام ورته ویل زما تاج او تخت به ختم شي خو ستا د سبحان الله ثواب به ختم نشي. من چې سبحان الله ووایو نو په دې به اجر او ثواب وي بېشکه. شب معراج کې زموږ پیغمبر علیه السلام بیت المقدس ته، اسمانونو ته، د اسمانونو نه بره کمې پورې چې الله غوښته هغې پورې رسولی دی او په دغې موقع باندې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه شوي دي. ابراهیم علیه السلام سره چې ملاقات وشو، ابراهیم علیه السلام زمنګ پیغمبر علیه السلام ته فرمای ستا امت ته زما سلام ووایه. تاسو به هم ووایئ چې ابراهیم علیه السلام زمنګ د طرف نه هغوی ته هم سلام. بیا ورته وایي چې امت ته دې ووایه چې د جنت ځمکه بالکل خالي پرته ده، خو چې کله ستا یو امتي یو ځلې ووایي سبحان الله نو دومره لویه ونه په جنت کې د دپاره وکرلی شي چې 1500 کاله د هغې په سوري مزل کې نو ختمیږي نه. دا د یو سبحان الله ثواب. د سبحان الله څه مطلب؟ الله د هر قسمه عیبونو نه، نقصانونو نه پاک دی. الله په خپله پاکۍ بیانولو ډېر خوشحالیږي. قرآن پاک کې د یوسف علیہ السلام تفصیلی حالات الله ذکر کړي دي. هغه تفصیلی حالاتو نه یو جز درته مختصر غوندې ویل. مصر او د مصر نه غیر چاپېره علاقو کې یو عظیم قات راغی. د هغې انتظام یوسف علیہ السلام داسې وکړه چې د قات نه مخکې ډېرې غلې جمع کړې او چې کله قات شروع شو نو په خپل لاس یو سړي ته د اوښ یو بار غله به یې ورکوله. یو نوجوان راغی وی غله راکړه. یوسف علیہ السلام غله ورکړه، هغې کور ته ورسوله، سنبال یې کړه. بیا راغی وی غله راکړه. یوسف علیہ السلام بیا غله ورکړله
چې کور ته ورسېد سنبالې که نو بیا راغی وی غلره یوسف علیه السلام ورته یه د خدای بنده دې دومره عظیم قات ته نه ګورې څو ځله دې غله یوړه بیا رالې غله غواړې هغه ورته ته ما نه پېژنې او زما د حاله خبر نه که دې وپېژندلما زما د حاله خبر شولې نو غله لا څه شی دی که د مصر حکومت درنه وغواړم نو منې به نه کې رابې کې یوسف علیه السلام ورته شابه زر راته ووایه ته څوک یې ستا څه حال دی نوجوان ورته وی ته چې زلیخې په اوو دروازو دننه بند کړې او تا نه مطالبه وکړه نو تا خو د هغې خبره ونه منله او اخر کې دې منډه کړه او تښتېدې زلیخه در پسې وه هرې دروازې ته به رسېدې دروازه کولاوېده او ته به بار وتې اومې دروازې ته چې نږدې شولې نو دقه ځای کې زلیخې ستا لمن ته لاس کړله لمن یې کلکه ونیوه خو چې تا چک کړل نو کمیس وشلېده لمن هغې سره پاتې شوه اومه دروازه کلو شوه ته بار ووتې بار عزیز مصر او د هغه ملګري ولاړو تا خاموشي وکړله خو دغه ځای کې دې ښځې په تا الزام ولګو خو دغلته ستا پاکي چا بیان کړې وه یوسف علیه السلام ورته وي د مور په غېږ کې د پیو رودلو ماشوم خبرې لازده نه وې او دغه ماشوم په عجیبه انداز کې زما پاکي بیان کړې وه دې ماشوم وې د یوسف علیه السلام کمیس وګورئ که مخکې لمن شلېدلې وه نو د په دې ښځې حمله کوله هغې نه ځان بچ کو نو دا ښځه پاکه ده او که رستو لمن شلېدلي وي نو دې ښځې په ده حمله کوله ښځې ته مطالبه کوله ده ترې نه ځان بچ کو نو دې پاک دی هر چا چې زما کمیس وکته رستو شلېدلی و نو هر چا وی یوسف علیه السلام پاک او دې ماشوم مې پاکي بیان کړې وه نوجوان ورته هغه ماشوم زه مو زلمی شوی مخې ته دې ولاړی نه به راکې وی ولې نه زر ورپاسېده د زړه پورې جوخت ونیوه ډېره مینه یې ورسره وکړه قدر عزت یې وله وکړه ډېرې نامونه یې ورکړل نغدې پیسې نور قیمتي څیزونه غله یې هم ورکړله او خادمانو ته یې مخامخ که دا نوجوان چې هر وخت راشي د ده څه حاجت یې هغه حاجت به هم پوره کې او ما سره به یې میلاووی نو علي به یې رخصتوی هلک خو یې په قدر عزت رخصت که اوس جبرائیل علیه السلام تشریف راوړه وی الله سلام وی پس د سلامه فرمایي ته دې نوجوان نه ډېر خوشحاله شوې ډېرې نامونه دې ورکړل ویل او وی ښه ده په ټول عمر کې صرف یو ځل ستا پاکي بیان کړې ده ته څونه خوشحاله شي څونه انعامونه ورکوې کم بنده چې همیشه زما پاکي بیانوي زه به د هغه نه څونه خوشحالېږم زه به هغه له څونه اجر او ثواب ورکوم نو دا قرآن پاک د اول نه تر اخره پورې د الله پاکي بیانوي الله د هر قسمه عیبونو نه پاک مولوی صاحب ترجمه او تفسیر کو د الله پاکي بیانوله شاګردانو اورېده الله دې د دواړو د طرف نه قبوله کړي او اجر او ثواب دې الله ورکړي